عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وخاتم النبيين رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وأعلام الهدى وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم ونهج منهجهم ونحى نحوهم وترسم خطاهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والعلماء الربانيين والمجاهدين إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، بل ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ ہے کہ در نبوت قیل و قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زما قابل صد احترام علماء کرامو او د علوم اسلامیو طالبانو او زما د اسلام درنو خوږو معززو مشرانو ورونو، زمونږ شیخ الحدیث حضرت مولانا حسن جان صاحب دامت برکاتهم جامع معنی تقریر فرمایلو داغه نه پس د سوینا موقع نه ده، محض د دې مرګورو په مطالبه او خاص کردم غرور مولانا اقبال صاحب اصرار د مختصر خبر کوم دیم بیمارم او زیات خبر کولم نشم. زمارونو موجوده دور تاسو ته معلوم ده، د مسلمان حالت تر معلوم ده، د اسلامی مدارس و حالت تر معلوم ده، او اسلامی بادشاہان هم در معلوم دي. شپږ 50 اسلامی ملکونو حکمرانانو امریکای ته سجده کړی ده، څوک ورته پر رکوع پراته دي، څوک ورته په سجده. نن په دنیا کې یو طالب او مولا ده چې د تمام کفري طاقتونو نخه ګرځولې ده. ښکار یو ده او چاپیر ښکاریان ورته ټوپکې نیولې دي، څوک د مخ کې نولي، څوک د شا نولي، څوک د ښي طرف نولي، څوک د کیڼ طرف نولي. شاعر وی: ولقد ارانی للرماح دریة من عن یمینی مرة و امامی. زما مثال وی پشان د ښکار ده او چاپیر ښکاریان ماولی. نن اسلام بالکل په داسې حال کې ده چې تمامو کافران هغه خپل تمام اسلحې، تمام طاقتونه، تمام حکومتونه دې ته متوجه کړي دي چې څنګه به دا اسلام مونږ درو زمین نه رکو. کافران خودی کافران، لیکن مونږ ته زیات افسوس په اسلامی حکمرانانو ده. گلا نہیں مجھے ساقی کی چشم پوشی کا، مجھے تو سادگی انجمن سے شکوا ہے. د مسلمان پکور کے پیدا ظلمے، د مسلمان د وینې نه پیدا، او د مسلمانی بیبی د سینې نه په سکون کې ظلمے چې هغه د عیسایانو په سکول کې تربیه شو، اولادو د امریکای او د انګلند
او د فراس په دانشکدو کې د يهوديانو او عیسایانو نه هغه تعلیم حاصل کو. هغه لګیا د خپل قرآن ډزې کوي، هغه د رسول الله په ارشاداتو باندې ډزې کوي، او هغه اسلام ته دهشتګردي وایي، هغه مسلمان ته دهشتګرد وایي. پرون یو لوی انګریز دارالعلوم حقانیه ته راغلی و چې هغه د انګریزانو ډېر لوی نماینده و، ورسره خپل کمانډوز مو تمام دارالعلوم کې وګرځېدو. وی قتل کتبخانه طالبان یو اخباري نماینده ته تاسو کو چستا د دې ادارې باره کې څه ډېر په یقین وي چې دا د عبادت ځایونه دي او دلته خپل مذهبي تعلیم کیږي، دې کې هیڅ دهشتګردي نشته. الفضل ما شهدت به الاعداء. کافران وایي چې دا مدارس دا صرف تعلیمی مدارس ته زمونږ د ملک خلک دغه مدارس ته د دهشتګردۍ اډې وایي او په وړو وړو بچو باندې بمباری کوي او بیا د هغې د مداریم په خپله باندې علي چې کفر از کعبه برخیزد کجا ماند مسلمانی چې یو حاکم په خپله وایي چې دا دهشتګرد او دنیا وایي چې نه دا واړه بچي دا واړه بچي قرآن مجید وي او اخبارات اوسه پورې وایي چې نه دا دهشتګردي وه. د زمانو حالات ترته د دنیا معلوم دي. په داسې حالاتو کې د مسلمان څه فریضه ده؟ یوازې مولا ستا د اسلام پاسبان نه دی، تم د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وایي چې په دکان ناست دی. یو دکان نه ښه چلیږي ته وایي دو دکانونه به نورم کوم، کارخانه دې چلیږي ته وایي یو دوه کارخانې نورم جوړوم، اعلی ہوٹل دې جوړ کړی دی ته وایي یاره یو بل ہوٹل هم جوړوم، خان او نوابي بلا جیداد دې دی لوی افسري. دا دین یوازې د مولا نه دی. ټیک ته بیا وایي زه هندو یم، صفا ووایه زه هندو یم، زه سیک یم، زه عیسائی یم، زه یهودي یم، دا کار د مولا دی. دا د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه چې وې د دې کلمې تقاضا به پوره کې. نن د اسلام او د کفر مخامخ جنگ دی، نن صلیبي جنگ شروع دی. صلیبي بوش ویلیو چې دا دین فاسد دی، دا قرآنی تعلیمات فاسد دي او دا هغه پادریم دا بیان ورکړو. نو چې تم دا وایي چې دا مدرسې دهشتګردۍ دي، دا مولا دهشتګرد دی، دا طالب دهشتګرد دی، نو پاتې شو بیا. زار شم د رسول الله مبارک نه د نن نه څه د پاسه 1400 کاله مخکې هغه د مدینې منورې په نوراني فضا کې خپلو ملګرو ته ویلي چې بادرو بالاعمال فتنا کقطاع اللیل المظلم. او زما ملګرو شابه نیک اعمال شروع کوي، عبادات او طاعات شروع کوي، قرآنی تعلیمات او نبوی تعلیمات ته متوجه شي. فتنې را روانې دي، فتنې کقطاع اللیل المظلم، د تور شپې په شان به تورې تورې فتنې را دي. یصبح الرجل مؤمنا، سحر کې به یو سړی مؤمنی، ویمسی کافرا، ماښام کې به کافر شوی، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. دا ولی یبیع دینه بعرض من الدنیا، دین به په یو څو پیسو خرڅوي. مړه یو $100 جمع کا که ایمان دی لار دی شي کنه، خرڅ باشو، خوک باشو یا سگه مردار باش، هرچه باشی باش، عرفی اندکه زردار باش. مالو دولت مړه ډالري جمع کوي، خزانه ډکه کوي. هغه زمانه کې رسول الله مبارک او نن موږ لګیا دی وینو. زما بزرګانو رونو ډېر سخت حالت ته، ډېر سخت. دعا کوي چې الله تعالی مو د اسلام د نعمت نه محروم نه کړي. داسې وخت را نشي چې یو سړی مجبور شي او یاره ما ته سوی د خو عیسائی ما
ما ته سوی مړه د خو يهودي ما هغه خبره تنن سبا خبره چې کم نن راغلی ده په داسې حالاتو کې د هر کلمه گو دا فریضه ده چې خپل بچي مولا کی نه په بچي باندې انګريزي نن د مولا او د کافر مقابله ده ستا کافران د جرنیلانو نه یریږي د کور کمانډرانو نه یریږي د اټم بمونو نه یریږي د طالب نه یریږي تاسو هر ریډو کولاو کوي کاغه د فرانسي کاغه د جرمني کاغه د جاپاني کاغه د امریکایي وي طالب په کې باقاعده اوري طالب ذکر رسول الله فرمایي چې العلماء ورثه الانبیاء علماء دا د پیغمبرانو وارثان دي پیغمبران چې راغلیو تمام کفری طاقتونه به پیغمبر مقابله ته ولاړو نن کافر صرف د مولا سره لګیا دی هغه جنگ دی نه دی مسلمان د کلمې تقاضا ده او د اسلامي غیرت او شهامت چې خپل بچي مولا کی مونږ د انګريزي خلاف نه یو لیکن بچی ما انګریزان کوي ته چې وړو کې بچي سکول تلېږي وغه کې وړو کوالی نه انګریزي خای تاسو سوات نه نیم خبر د منګه ورنه منګه کوړی کې مدرسې دی وړو کې بچي د پیندو کالو شپو کالو هغه ته اے بی سی ډی خای اردو مرته نه خای او ورته کوټ بده چولې پتلون بده چولی ټای بده چولی د وړو کوالی نه موږ خپل بچي د انګريز په لباس کې ملبوس کو او انګريزي تعلیم ورته موږ ورکو نکبه دوه حجم کړي پیند شپږ نصیب ټول انګريزي سکولونو ته رواني تر یو بچي حافظ کینا تر یو بچي عالم کینا نن سبا خدای اسلام او د کفر مقابله ده د زمارونو سوچ پکار دی اورز به مونږه د الله تعالی دربار ته ځو د الله تعالی دربار ته بزو الله تعالی به مونږ نه تپوس کوي چې تا په خپل اسلام کم ننګو ناموس کړو تا په قران باندې کم غیرت کړو تا په حدیث باندې چې کم ننو کم غیرت کړو بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فتوبى للغرباء نماذا عرض کولو چې قران مجید دا رب العالمین نازل کړه کتاب دی او الله تعالی په ډیرو مضبوطو ټکو د دې کتاب د ساتنې وعده کوي علما په دې پوېږي ان عربی ژبه کې د تحقیق او یقین لپاره راځي مونږه دا کتاب نازل کړی دی او خاص کر مونږه به د دې کتاب نه د بل کتاب طالبان ناستی جاری مجرور له مقدم دی او زمونږ د عربی قانون دی چې جاری مجرور مقدم شنو حصر او اختصاصي پکې تقدیم ما حقه التاخير يفيد الحصر والاختصاص مونږه خاص کر د دې کتاب حفاظت کوونکیو دلته دې جمعات کې دې حضرات ته الله تعالی دا همت ورکو چې دا قران مجید مدرسه ده دې کې به بچی په نادره سبق وای دلته به قران مجید یادای او دلته به قرآنی تفاسیر او معانی بیانېږي دا د الله تعالی وعده ده امریکا وای دا قران مدرسې لري کوي زموږ حاکمانو ورسره دي جاو یاره د دې مدرسو ضرورت نشته لیکن دا الله تعالی مقابله سو کولی شي الله تعالی با مولانا وی پینځه او یا لکه حفاظ دی ما برد یو عالم نه دی 1 کروڑ بارکه واوریدل چې دا حفاظو شمیر 1 کروڑو ته چې کوم نه رسیدو یو زمانہ و ما ته یاد دي دمګه کړي کې یو حافظ ولفدین زمام استادو پټوله کوړي کې یو حافظ پنوخارو زیارت کاکا سے وہ جانگیری او شهدو دی علاقو کې نو نندا کوړي په هر کور کې 2-3 حافظان دي هر کور کې یو یا دو جنہ کوي چې کندناغه حافظان دي دا د الله تعالی د دې اعلان خارج کې چې کندنو بیان ثبوت ته او بیا علماء ته د تاج رسول الله مبارک په سرک دي نظما
طالب علمانو رونو زما علماء کرامو تاسو الله تعالی ډېر لوی اعزاز درکړی دی. دا نه دی ویلي چې د ملک صدر د ملک بادشاہ خانان او نوابان ورثه الانبیاء دي، الملوک ورثه الانبیاء نه دی ویلي، الاغنیاء ورثه الانبیاء نه دی ویلي، العلماء ورثه الانبیاء. الله دې تاسو موږ ټول د امتحاناتو نو ساتي، لیکن کله دین لپاره امتحان هم راشي نبی ورته اهلا و سهلا و یا مرحبا ورته. ملک لګیا دی بل طرف ته ځي، د تحفظ حقوق نسوان په نوم باندې د ملک کې زنا لګیا دی زیاتای، او په کم ملک کې چې زنا زیاته شوه په هغه ملک باندې بیا د بیمارو عذاب الله تعالی راولي، په هغه ملک باندې بیا طاعون، په هغه ملک باندې وبا، په هغه ملک باندې هیضا، دا بیماری الله تعالی په مسلط کړي. نو خدای پاک دې زمونږ دغه ملک د عذابونو د وباګانو د بیمارونو چې کوم نه محفوظ او ساتي. ډېر په زور باندې لګیا دی هغه قانون دغه ملک کې نافذ کړي. او ستاسو زما د ایمان امتحان وای چې دې لپاره موږ څه کولای شو. معمولی حالت نه ده، تحریف ته د قران مجید آیت لګیا دی بدلیږي. الله تعالی خو الزانیه والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده، او دای وین الله 100 روپۍ جرم ورکړي. الشيخ والشيخه اذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. آیت باقی الحکم ده، منسوخ التلاوت لیکن حکم باقی ده. نو زمارونو ډېر سخت حالات را روان دي، او په داسې حالاتو کې علماء تخپل ذمہ داری سنبالول پکار دي. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. موږ خدایت طاقت نه لرو، لیکن د جبه طاقت خو لرو. کم از کم د دې خلاف آواز پورته کول پکار دی، او تمام مسلمانان دینه خبرول پکار دی. او دا باجوړ کې 82 معصومه بچی چې د قران مجید د ذکر لپاره مدرسې تراغلی په غي باندې بمباری کیږي، او تر اوسه پورې حکومت وایي چې دا دهشتګردو. د دې دروغ علاج بسوک کوي. تمام د حکومت ادارې دا وایي چې دا دهشتګردو، او خلک آلته تللی دي، او دا علاقې خلک وایي چې دا ما بچی پکې دومره مریو، بل وایي دا ما بچی پکې دومره مریو. او دا په درګۍ کې دا رد عمل له موږ د درګۍ په واقع باندې انتهایی غمجن یو. هغه زموږ بچی دي کنه، هغه د قوم بچی دي، هغه زموږ د ملک محافظینو، لیکن دا رد عمل له. الجزاء من جنس العمل. الله دې زموږ دغه حکام ته غلا روخي. دا ټول د امریکای په اشاره باندې کیږي. امریکا بیغال تناستره او لګیا ده مسلمان په مسلمان باندې اړم کړه ده، او لګیا ده مسلمان هغه لګیا ده وینه تويږي. لیکن یا الله ری الظلم ظلمات یوم القیامه، الظلم ظلمات یوم القیامه. ظلم دا تور تیری دي، دا ظالمان دا الله تعالی د انتقام نه ویریږي. الله تعالی کې یو ځل گرفت راوستو، ظلم ډیر ناکاره شي دی. ابرز میں اور رساله کتا د صدام د حکومت نمخ کې په عراق کې یو سړی مړ شو غریب، او داغه و بچی پاتې شو، او یو ځای صرف بالغ، او دا سړی دکاندارو. ناغه بالغ بچی په دکان کې ناستو، دومره آمدن براتلو چې د کونډې مور او دا شپږو بچون نانو نفقه به کېده. لیکن دا صدام په حکومت کې دا لازمه وه چې د کور یو سړی به لازمن 2 کاله د حکومت ملازمت کوي جبرن. نو د هلک پسې ماډر راغی چې د حکومت ملازمت په 2 کاله کې، او دغه کور کې مشر بچی او نور ټول واړو. نو کله د حکومت
نوکرای ته دې دکان خرابېږي او دغه کونډې خو نور څوک نو دغه بچو او دغه کونډې نه نفقه په دغه دکان کې وه بوډۍ حیرانه شوه چا ورته وی چې دلته ابایو قانون دی 400 دینار حکومت ته ورکا نه بیا دا بچی به دی دغه 2 کالو د ملازمت نه معاف کی حکومت یا به یو بچی چې بالغ 2 کال به د حکومت جبرن ملازمت کوي او یا 400 دینار دې سره کم نه 400 دینار چارته بای دا کور دې خیر دې غاڼه کا دکان کې وخت دومره راولي چې بیا به پیدا کور خلاص کی ندی خلکو په وینا باندې هغه کور غاڼه کو او بیا حکومت ته درخواست ورکو چې موږ پیسې داخلو ځکه دا ما دا بچي به دکان کوي کده سرکاري ملازمت کوي بیا زموږ د کونډي او د دې بچو سه تنظیم نشتا نه کم خار کې چې دا رقم داخلولو دا د ابای د کلی نه 240 کیلومتر لري 240 کیلومتر لکه د دې یو سړی مردان کې یا پیښور کې رقم داخلي دا ابای چلاړه مازیګر ناغه خار ته بسونه نتل سورلای نه وي او دې ته سحر وختي رسیدل پکارو ابای ته خلکو یې سار بلاړه شیونه سار خو بیا د دفتر ته نه رسم چا ورته نه بیا ټیکسی وکړه ابای غریبه مجبوره و دغه بوډای ابای یو ټیکسی والا سره خبرو کې هغه دومره پیسې بالما خیر دا ابای په ټیکسی کې سره شو روانه شو پلاړه کې چې ډرایور ته پوښت کوي چې دا تابانه دومره کما اهم خبره ده ابای خو ساده بیبي وا ډرایور ته ویره دغه سیده ما خاون مړ دی او زما دوی پسې اطلاع د حکومت راغلی چې دی به 2 کال ملازمت کوي نو کله ما بچي ملازمت کوي دمګه دکان بیا بالکل خرابيږي ما ته خلکو دا صلاح راکا چې کور غاڼه کا او 400 دینار داخل کا ما کور غاڼه کړه دا 400 روپۍ دال توړم نو ډرایور آرامیو غلو هغه دا خوراکل چې دا سما خام شو او د غره علاقه وا موټر چې بغیر باندې سزا پورو خاتونو د موټرو درولو ابای وی ولی بچي خیر خدای ویاو خیر دا گاډي له خراب ده او بیا د گاډي نه شا طرف نه غټ اوس پنه راوځي انډل یا بلیو شه او دې بای ته وی بای لګرا کو ده شه تم لګه دې گاډي ته د کور کا ا غریب را کو ده شو هغه غټ اوس پنه دا غیرې کپره تر پرې خو ابای مغه کرا پرې وته او د جیبونو نه هغه 400 دینار هغه اوچت کړ او بیا واپس شو دې په دې پرې خو اړې ته چراغ نور سورلای دی لاسه ورکو الکمغه پلان کې ده ته نرسه ولی به مونږ رسوم خو ډبل کرای برا کوي بیا هم په دغه روډ را روان دي او دغه د تزیادینو خنا وخت له ماسوتن دي نو دلیټونه او ماغه ده کې غیبی ته مخامخ کل چمړه دا قانون دا غی لاس ماس خدیدل داسې دی وو دا خلا جوندای دا گاڑی ودرولو او گاڑی کې سورلای ټولی ودی دي ای بیغم ودی او دا گاڑی نه کوز شو او ابای ته شو قتل دا ابای لاس خو په خدیدل نه یو غټ کانه او چتای چې دا د ابای کپره تر اپریل مچ ختم شي اسنه کدا جوندای شي سبب دا ما حال وای کانه او چتولو یو چغه کا دومره کریه چغه چې سورلای گاڑی کې ټوله را پاسې دي چې دا څه چلله چې وی قتل ډرایور نشته سټیرنګ دی خالی دی هغه یې یکدم د گاڑی نه کوز شو چې وی قتل ډرایور مړ پروت دی هغه کسانو کې بل یو ډرایور مو الکه دا اولې مړ دی هغه یکدم گاڑی سٹارټ کو او د گاڑی لیټونه دی په لمخ خامخ کل سګوري چې وبای دا د غیلاس ماس خو دی او دا ډیوډ مړ پروت دی او ګوري یو غټ اشدها لګیا د غربانه بره پمنډه داسې کیږي یو خامار د چکانی تلاش کړو بس خامار خړل دي خلک حیران شو دا سماجرا دا ابای کم نه رااله خیر خلکو وی لکه دا ډرایور په دې پری دی
دا بای دی گاڑی ته خېګوي هسپتال ته ورسو هسپتال ته ورسېدل بیان ورکو چې دا څنګه یو ډرایور په دومره کرایه سوار کړو مونږ ټولو دو ناصاپه مونږ په چغرا پاسېدو چې کوڅ شو اومکه ټو ډرایور مړو دا بای الته کې لګیا و پرتا و دا غیبی سلول پیندره دی علاج شو الله تعالی ته منظور وغه ټیک شو او خبرې چې کوم نه شروع کی ابای خبرې شروع کی دا غینه بیان واغشته شو چې دا څه چللې ابای وی قصه دا زما خاون مړ ده او زما واړه واړه بچی دي مونږ پسې د حکومت ته طرف نه اطلاع رااله بیا ما ته خلکو وی چې 400 دینار داخل کا بچي بده د ملازمت نه معاف شي او بیا دغه ډرایور یو غر کې ودرېدو او راته موټر خراب دی ماته تم کو د شبیا د خبر نیم زماره سر ته یو اوس په نه پرې خو دې به وشو او اوسې هسپتال کې په هوش راغم نو خبر نیم او بیا پولیس ته ډرایور هم هسپتال ته بوتلو په مردخانه کې پروتو نو دی بای وی چې زما د زبیا د ډرایور والیم د بیا خبر نیم نو مردخانه کې دا ډرایور تلاشي وشو هغه 400 دینار یې هغه دا واقع ما اخباراتو کې واوریدل نو بیا خاص لاړم ابایتا دا باینه مې تاسو کو غیره ته ټوله کیسه بیان کړ نو ما درته دا عرض کولو چې الجزاء من جنس العمل څوک چې په معصومو بچو بمباری کوي د دې بچو نو الله تعالی دغه انتقام لري الجزاء من جنس العمل جزاء من جنس العمل دا دینی او دا قرآن طالبان دا خدای د رحمت د نازلېدو ذریعہ دي قسم په خدای دا مدرسې پاکستان نه لري کا په ګوره چې الله تعالی پیدا کاڼو باران ورای کنه ورای دا خود دې دینی مدارسو د دې طالبانو برکت دی ابراهیم ابن ادهم وای چې دې لوی بادشاہ او بادشاہي ته لته ورکو درویشي شروع کا او دا زهد و ورع اوچت مقام تا اللہ تعالی بیا خاوند کشف و کرامت شو کشف پیجنه دیو سړی د زړه سترګې دومره بینا شي چې هغه ته بیا معنوي سجون اخکاری تا تنخکاری ابراهیم ابن ادهم قسم خوري چې زه ګورم چې دا قرآن مجید یو وړوکی طالب علم چې هغه د الف لام سپاره وایي یا دا سیقولو سپاره وای چې هغه په یو لاره باندې ځي ما تخکاری چې د خدای د رحمتونو شیبې په وریږي د وړوکی بچی
دې مدرسې ته چې بچی راځي یا دې منګوره کې نورې بلا مدرسې دي او دا واړه واړه بچي چې مدرسې ته ځي یا یو وړه جنۍ مدرسه البنات ته ځي په ټوله علاقه باندې د الله تعالی رحمتونه ورېږي او ما ته نه ښکاري لیکن د اولیاء الله هغه کشف هغه دې درجې ته رسېدلی چې هغې ته معنویات بیا محسوسات قلوب العارفین لها عیون یرا ما لا یراه الناظرون واجنحة تطیر بلا ریاش الى ملکوت رب العالمین. مکه مکرمه کې یو حاجیو د هزارې شیخ الحدیثو ډیر معمرو د 90-95 سالو زما یو ملګری مولانا سعدالدین صاحب د مردان هغه هم حج ته راغلی و نو موږ به هغې عالم سره کله نه کله کېناستو او عجیبه عجیبه خبرې کوله ډېر متقي عالم و پرهیزګاره عجایب او غرایب به وي یو ورځ ورسره موږ ناستو هغه عالم په ډېر وجد کې و وی نن خو مې د خانه کعبې غلاف نیولی و ملتزم کې ولاړم او رب البیت جل جلاله ته مې وی چې یا رب البیت په بوډاوالي کې راغلی م او په غریبۍ کې راغلی م او خدای خبر چې بیا بدل ته راځم یا نه مولا که زما دا حج قبول کړی ما ته څه نښه وښیه بیا چپ شو موږ ورته څه نښې درته غږ یې نه کولو موږ ورته دي هم دې زموږ شوق پیدا کو مبتدا بیانې خبر هم بیان که څه خبره و نو غږ یې نه کولو بیا ما مجبوره کو چې جی بیا د دې خبرې څه ضرورت ده زموږ کیسې نو بیا په ژړا یې وویل ما دې د خانه کعبې په رب قسمي چې خدای راته نښه څرګنده که ما یې څه وی زما دې په رب قسمي ما ته ښکاري چې په خانه کعبه د الله تعالی د رحمتونو باران ورېږي تا ما ته نه ښکاري لیکن د کشف درجه بیا دومره وي چې هغه معنویات ورته په منزله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته الله تعالی دا ملکه ورکړې وه نو ابراهیم ابن ادهم خدا وایي چې د قرآن پاک یو طالب په لاره دی نو په تمام علاقه باندې د خدای رحمتونه ورېږي او دا یاران وایي نه دا دهشتګرد دي دا ختمول غواړي نو زما وروڼو دا مدرسې مضبوطې کوي دا مدرسې کوي نو دا الله 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 نوم به خلق علی دا د دې مدارسو برکت دی او زموږ علاقه کې خاص کر د دارالعلوم دیوبند او د هغې اسلافو او د اکابرو مشایخو برکات دي چې نن پاکستان کې په هندوستان کې په بنگلادیش کې په افغانستان کې د مختلفو ملکونو کې د دین مدرسې دي د دغه مدارسو برکت دی چې ته حلال او حرام پیژنې حلال او حرام چې پیژنې دا د دې مدارسو برکت دی نو دا مدارس د رب العالمین د رحمتونو د نازلېدو مراکز دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یو قوم په یو ځای کې جمع شي او د خدای کتاب لولي الا نزلت مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه فیما بینهم الا نزلت علیهم السکینه وغشیتهم الرحمه وحفتهم الملائکه وذکرهم الله تعالی فی من عنده نو دا مدارس د الله تعالی د رحمتونو د نزول هغه مراکز دي دا مدرسې مضبوطې کوي مدرسې زیاتې کوي او خدا را خپل بچي علما کوي خپل بچي علما کوي او یو مالدار سړي ته څه ضرورت دی چې د خپل بچي نه انګریز جوړوي ډېر بچي انګریزان شو پر اسنبدال کې یو سکول دی اوس هم موجود دی د عیسایانو اسلام آباد ته چې دی نو غر دی د دې غر بالمقابل د عیسایانو سکول له باقاعده د صلیب نښه ده پیدا دا د صلیب نښه عیسایان وایي چې عیسی علیه السلام یهودو په صلیب کړی دی پانسي کړی دی دغه سکول ته موږ یو ځل اسې تللي هلته موسیقارو نو د سکول مخې ته لاړو چې راته دا د عیسایانو سکول دی
زموږ د کلي درې څلور علماو نو د سکول په دروازه کې واړه بچي ولاړو. زموږ د کلي قاضي صاحب د انوار الدین ژوندی دی. هغه ماشومانو ته بچو د کم ځای او تاسو په خدای یقین وکړئ د شپږو کالو بچي به د شپږو کالو د اوو کالو بچي قیس ورته بچو د کم ځای چا وې زه د پېښور یم چا وې زه د عثمان زوی یم چا وې زه د کوهاټ یم د دې خانانو نوابانو زامنو. قیس ورته بچو تاسو د خپل پیغمبر علیه السلام نوم درځي؟ وی ولې نه راځي؟ وی سره وی یسوع مسیح. الله یسوع مسیح د عیسی علیه السلام ته وایي. عیسی علیه السلام زموږ د سر تاج دی. موږ تمام پیغمبران منو لا نفرق بین احد من رسوله، لیکن زموږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک نوم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. استاد پښتنو د نوابانو خانانو بچي د عیسایانو په سکول کې سبق وي د خپل پیغمبر نوم ورته نه ورځي. بیا قیس صاحب ته بل تاسو مکو چې بچو یسوع مسیح ژوندی دی او که مړ دی؟ ټول یې مړ دی او په یروشلم کې قبر دی. د بیت المقدس ته یروشلم وایي او د عیسایانو دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام یهودو پانسي کړی دی او قبر یې په بیت المقدس کې دی. زه تلم بیت المقدس ته چې کله مسلمانانو سره بیت المقدس و هلته لویه ګرجه ده هغې ته کنیسة القیامه وایي. په دنیا کې لویه ګرجه ده هغې کې قبر دی. عیسایان وایي دا د عیسی علیه السلام قبر دی. هلته ما ورسره خبرې کړې مې د عالمانو زموږ قرآن خو وایي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. ویل نه چپ شه دا د عیسی علیه السلام قبر دی. نو د پښتنو زامنو مونږ ته جواب را کو چې یسوع مسیح مړ دی او په یروشلم کې قبر دی. دا ستا د پښتنو بچي دي. بیا موږ قتل مې ورته آواز ورکو کم حیا ټولو ماشومانو منډه کو موږ قتل چې د چوکې ووالو چې هلته ولې ته مولیانو ته دا د خانانو نوابانو زامن چې په دې عیسائی سکولونو کې سبق ووایي او بیا امریکې ته ولیږي بیا لندن ته ولیږي بیا فرانس ته ولیږي او دلته راشي پتا گورنری بیا پتا باندې لوی عہده باندې هغه ته اسلام څه معلوم دی. قسم دې د ډیرو نه مې اورېدلي انګریز مړه تاسو مولیان زوروري عیسایت او اسلام کې څه فرق دی؟ او څه باندې اخته عیسایانو پسې اخته. زه په کراچۍ کې وم گلشن اقبال کې هلته زموږ د ملګري مدرسه ده د مولانا درولی خان صاحب. هلته یو افسرو پابند صوم و صلات 5 وخته به د جمع مونځ ته راتلو. د هغه کور ته به سحر وختي موټر رالو او یو میمه به کوزه شوه او د دې افسر واړه بچي به په غېږ کې واغېستل او ښکل به کړل او ګاډي کې به کېو. ما ورته ته خو ډېر ښه سړی 5 وخته جماعت سره مونځ کې دا واړه بچي ولې د عیسائی سکول ته لېږي؟ نو ډېر په غرور راته مولانا آپ کو کیا پتا میرے بچے ایسے انگریزی بولتے ہیں کلنٹن بھی اس قسم کے انگریزی نہیں بول سکتا. میں وہی تا خدای غر کہیں انگریز تا د خدای خاوند دې چې ته د هغې بچي جوړه. نن مسلمان خپل بچي نه انګریز او عیسائی جوړوي او هغه بیا لګیا دی په اسلام باندې ډزې کوي. د دې په بو یو ډاکټر و او وخت کې زموږ دارالعلوم حقانیه د مولانا صاحب په جومات کې وه واړه واړه بچي راوستل دا ستا په مدرسه کې داخل وم. مولانا صاحب ته ډاکټر صاحب دا خو ډېر واړه دي یاره جي واړه مې راوستل. زه پلار وړوکوالي کې انګلینډ ته لېږلم ښه ده چې هلته پاتې شوی نه یم وطن ته رالم ما ته نه مونځ را دي نه اودس را دي اوس مې شروع کړی مونځ که مړی خو جهنم ته به تلم او پلار به مې د ګردن نه نیولو چې لږي ما مونځ شروع کړی بچي مې ځکه راوستي چې دی دین زده کړي دی دین زده کړي. نو مسلمان په انګریزۍ دومره ماین دی هلکه که غریب خپل دوی باندې 10 او 12 وایي خو نوکري به کوي که نه. ته خو مالدار یې ستا خو 6 دوکانه دي ستا خو ډېر لوی هوټل دی ته خو کارخانهدار یې ته خپل بچی د قرآن حافظ کا ته خو عالم کا
چې هغه خلکو ته علم وښيي. د دې باره کې باقاعده تپوس کېدی شي تاسو نه چې تا بچی ته د دین لاره خیلي و که نه وښي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته یو سړی راغی او زوی راوستو چې دی ما خبره نه مني. حضرت عمر هغه هلک ته نصیحت کو بچی را بیجی تاسو نه د تپوس کوم ته خلیفۃ المسلمین د پلار په بچو حق ویاو. بیجی د بچو په پلار باندې حق کني وی ولی ني. بیجی هغه څه حق ده؟ د بچو په پلار ودا حق ده چې کوم ځای واده کوي خزه کې د وادو کی رومبنه حق ده چې یو سړی واده کوي خاندان کې وادو کا. وګوره چې د دې کور خلق مزګزار دي نیکان دي ستر پرده کوي د قران سره مینه او محبت شته پلاس قرانه کې وادو کا. دا رومبنه حق. او بیا چې بچی پیدا شي نو خونم پکې راخنم عبد الله عبد الرحمن عبد الغفار عبد الستار یاد او پیغمبر مبارک نو ابراهیم اسماعیل یونس او بل ویدار ورته د قران تعلیم ورکی. وی زما د پلار نه تاسو د کم ځای واده کړي دغه بدعمله خدا واده کړی دا او بیا زه پیدا هم تاسو که ما ته نوم سیخله او ورته ما ته د قران ته کې خیاله ده. حضرت عمر د پلار ته غوسه شو چې مجرم خوتی. نو ما دا عرض کولو چې بچی دی مدارسو ته راولېږي د علماء کوي د حفاظ کوي قبر کې باندې دا بچي پکاريږي. کم بچی چې قران مجید یاد کو یا په قران عمل کو البس والداه تاج یوم القیامه. مور او پلار ته الله تعالی تاج پسري تاج. د گجرات نواب دغه سه مجلس کې چرته راغلو او دا مسله د مولانا واوریدا چې یو بچی قران مجید یاد کړی نو داغه مور او پلار ته الله تعالی تاج پسري تاج. داغه تاج یو بل غرور به د نور نه قیمتي. انواب چې کور تعالی شپږ ځامن شپږ وړه واده کړیو. ای بچو نن خو یو جلسې ته تلم یو مولا پکې د رسول الله حدیث بیان کو ډېر غمجن شم. وګوره مانی تاسو دغه شپږو ځامنو کې ما یو حافظ نکو نن ډېر خپه ما پکار د چې ما یو بچی تاسو کې حافظ کړی وي چې الله تعالی دغه اجر را کړی وي. کسر دې په پلار ډېر مینو چې ما پلار خو نن ډېر لوی حسرت کو هم په دغه شپه یو حافظ ته ورغی. حافظ صاحب زبر اعظم ما ته قرآن مجید خیر خو چاته به وینا او دعا به کوله چې خدای دې ما پلار ته ژوند ورکړي ما ته ژوند راکړي چې پلار ته زی او زل د زیره واورم چې دا جو مبارک شمه قرآن مجید یاد کو. نو ما سلطان مونږ نه بو شو رونا ارسبو د شو دیرو برو د کور نو وته او حافظ سره قرآن مجید شروع کو. کول شپه به محنت کولو روړې پدان نه خبرول مور او پلار نه خبرول خو دعا به کوله خدای دې ما دې پلار ته ژوند ورکړي زما دې مور ته ژوند ورکړي او ما ته ژوند راکړي. کال کې قرآن مجید یاد کو او بیا دورې مو کو. یو ورځ پلار د زامنو سره ناسته روټۍ خوري دا جو مبارک شه ولی بچي بس مبارک شه کنه وی خدای دې وبخه وی ولی بچیا وی پروسه کال تا د مولا تقریر اوریدلو او بیا کور رااله او ډیر په حسرت خبره کوله چې په دې شپږو ځامنو کې هم چې حافظ کړي دا جی دا شپې نه قرآن مجید شروع کړي او قسم دې دعا به مې کوله چې خدای ما دې پلار او مور ته ژوند ورکړي او ما ته ژوند راکړي چې دا زیره ورته واورم چې دا جی ستا حسرت پوره شو. روړې وی ګپ لګی جی پلار پلار مې له کټوکی کې تو ہم نے ترتلے کتلے دا جی اتکڑے میں دے روڑے امتحانی والا سی وہی پلار ادرے سلور حافظان راوستل حافظانو تے امتحان واغشتو اگر یو آیا تو دے ورطا اللہ ستیر کی حافظان ہوئی چا حافظ دے زوی دے پوخ قرآن مجید یاد کرے دے. نواب دیر لوی خیراتو کو عمائدین او دا کلی مشران علماء صلحاء جمع کل چې دا ما دې بچی دا ما حسرت پوره کو
ما کال مخکې دا ارمان کړو دا زما وفادار بچی دی او بیا آخر کې علماء ته ووی چې دا د نوابۍ پټکی زما دې بچی ته په سر کېدی داسې زامنې مې که تاسو پاکوړي تېرېږئ دارالعلوم حقانیه نه چې لږ مخکې ورشئ نو دې طرف ته یو نوی جومات جوړ شوی لویه مناره ده دا چې کوم عرب جوړ کړی دی هغه بوډاوالي کې قرآن مجید یو عرب جوړ کړی شیخ احمد خلیفه سویدی او د شپېتو کالو په عمر کې ده او قرآن مجید شروع کو یاد کو ویلا ځکه یادوم چې په ما باندې د مور او پلار احسانات د ټولو نه زیات دي او یاد کو حالانکه د څلوېښتو کالو سړی واوړي بیا د حافظه کمزوري وي نو ما دا عرض کولو چې بچي حافظان کوي رونه حافظان کوي د قبر په تورو تیارو کې به دا شی درته پکارېږي او د حافظ او د قرآن خوان ډېر لوی اجرونه دي زه په دغه کلماتو اکتفا کوم الله تعالی دې ستاسو عمرونو کې برکت کړي دا مدرسې چې په دغه ملک کې د دین خدمت کوي خدای دې مدرسو حافظ او ناصر شي یا رب العالمین دا تمام استادان چې کوم خدمتونه کوي دا علما چې کوم د دین خدمت کوي دا علما چې قرآنی علوم خلقو ته بیانوي د رسول الله د حدیثو بیان کوي او دا تمام اسلامی علوم خي خدای د دې علماء په عمرونو کې برکت کړي د علماء کورونه تر قیامت پورې د علم پر اړه باندې منور ولري او د دین مدرسې د مخ کې نزيات کې او سرسبز او شادابه کې او د دې مدارسو چې څوک سرپرستی کوي د دې مدارسو سره چې څوک امداد کوي دغه مدارسو اراکین معاونین سرپرستان او که اسم ني چې مدرسې ته خو په ښه نظر ګوري کړه مسلمانانو کې داسې مسلمانان هم شته چې په مدرسه تېرېږي یا د جومات مناره صحیح کړي په تندي باندې 12 بجاو شي چې ختم د اسلام یو مرکز دی نو کم کسان چې د دې دین مدارس او مراکز ته په ښه نظر ګوري د دې ټولو دنیا او باخه کې خدای د رسول الله امت په نسخ واخراغله ده د رسول الله امت د دې ظالمانو د ظلم او د ستم نه یا رب العالمین خلاص کی خدای اسلام غالبه کې کفر مغلوبه کې بلا مجاهدین پدې وطنونو کې د کافرانو په ملکونو کې د درد او کرب زندگی تیرې خدای هغه خدای لا کلمت الله د دا قرباني کولی هغه ته د خوشحالي ایام مخه د طالبانو هغه نوراني نظام مولا محمد عمر عظیم مجاهد اسامه او د هغه ملګری جلال الدین حقانی په خپل حفظ او امان کې وساتي دغه ستم رسیدا مسلمانانو ته د خوشاله ایام مخه خدای دای په ترڅو پوری په ابتلا کې وي ترڅو پوری په مصائب کې وي دا مقدس ویني په خپل بارگاه کې قبول وګرځي دا غیر پاکیزه اعمال قبول کی او د دې ښه نتایج مونږ ته پاکستان خدای صحیح مانو کې پاکستان کې خلکو نیر دي بوډاګان موجود دي پاکستان په دې نعره جوړ دے پاکستان کے معنی کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پاکستان سے دا کم غرض دا پارا جوڑ دے خدا هغه مانو کې پاکستان کې زمونږ د حکامو په لغړونو کې د قرآن پاک او د حدیث مصطفی مینه پیدا کی دا حاکمان د امریکای د غلامی نه خلاص کی زمونږ قبله خانه کعبه ده زمونږ مراکز مکه مکرمه او مدینه منوره ده زمونږ د دې ټولو حکامو توجه خپل اصلي قبله ته کی او د انګریزانو د قدم بوسینا او دا غي د تمام فتن و محنو زمونږ د حکام محفوظه کی دا ملک یو مضبوط ملک کی زمونږ د فوج مجاهدین زمونږ فوجیان د طارق ابن زیاد غوندي د خالد ابن الولید غوندي د محمد ابن قاسم غوندي عظیم بہادران جوړ کی چې چرتم په شرق او غرب کې په مسلمان باندې زیاته کیږي چې زموږ د مجاهدین زی او مظلوم مسلمانان د ظالم د ظلم او ستم نه خلاص
تمام اسلامی ملکونه د امریکې د غلامۍ نه خلاص کړي. موږ خدای کوو چې خدای دغه بوش کافر ته او دغه د ټولو ملګرو ته د اسلام نعمت نصیب کړي. ته مقلب القلوب خدایا ته خدای خلق ورونه د دې کافرانو ورونه د کفر او د شرک نه واړې د قران او د حدیث عاشقانه کې دایته اوخه چې اسلام د عدل د سلامتیا د همدردی یو عظیم مذهب دی. دا د شرګردی نه ده او کنا دغه بد قسمت په قسمت کې اسلام نیوي. دا مغضوبین مختومین او ضالین او ختم الله علی قلوبهم کی وی نو خدای د اسمان سایقي ورته متوجه دي. د رسول الله د مظلوم امت د دې ظالمانو د ظلم او ستم نه خلاص کی زمون را دي شي. د قائد او جهان صلی الله علیه وسلم دنا خادمانو امتیانو کې موږ حساب کی د پیغمبر علیه السلام د مبارک الله سره د حوض کوثر به مناسبه کی. الله دې تاسو زموږ د ټولو اصلاح وبخي. قبور خدای منور او معطر کی. د چا مشران چې ژوند دي خدای عمرونو کې برکت پیدا کړي. زموږ نوې نسل نوجوانان زموږ نوجوانانی لونه زموږ دا وړي وړي بچي خدای د الحاد او د زندقي د بے حیايي د اباحیت د ټولو جراثیمونو محفوظ کړي. په امریکا او په دې مختلفو ملکونو کې زموږ ډېر مسلمانان دي. خدای غي ټولو مسلمانانو حافظ او ناصر شي. د مسلمانانو بچي د کفر او د شرک د جراثیمونو محفوظ کړي. دا غي پسینو کې د اسلام نعمتونه مضبوط کړي. یا رب العالمین دا تمام مدارس تر قیامت پورې د قران او حدیث په خدمت کې جاری او ساری ولري او د دې مدارس تمام ضرورت هغه د غیب نه پوره کړي. او د ملک کې چې دا غلط قانون لګیا دی د تحفظ حقوق نسوان حکومت زړونه یا رب العالمین مایل کې چې دا فیصله واپس والی او علماء ته توفیق ورکړي چې د دې فتنې د سرکوبۍ لپاره خپل مابین کې متفق او متحد شي. وصلی الله تعالی علی اشرف رسوله وخاتم انبیائه وعلى آله واصحابه اجمعین الطیبین الطاهرین برحمته.